باب رجم الیهودی والیهودیه. دی باب کې د ښایي چې د یهودي او د یهودیانې رجم وشولو. پیغمبر علیه صلات وسلام زمانې کې یوه مسله پیدا شوې وه د یهودي او د یهودنې د زنا متعلق، او هغوی به دا کول چې کم کس به مالداره و که نه هغه دپاره به زیات نه زیات په چپلو وهل او مخ تورول وغیره، دې باندې به ځان خلاص کو. کوم غریب و په هغه باندې به حد قایم و. یوه معامله د پیغمبر علیه السلام ته راوړلی شوله، یا پیغمبر علیه السلام تیر شو، یهودي تکتور چا په سپرو کویلې باندې لړلی و او لږ وهلی شوی و، ټکولی شوی و. تپوس یې وکړو دا څه دي او څنګه دا شوی دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې راوړئ تاسو کتاب کې د څه حد دی. هغو اخوادي خبرې کولې او حد د زنا وغیره به پټاو، کله به څه کول او کله به څه کول. بیا وله قسم ورکو چې هغې کتاب قسم در کوم چې خدای پاک په موسی علیه السلام نازل کړی دی، یعنې تورات. نو بیا وله هغو څه وکړو، د خپل حد چې کوم وکړه د زنا وله رجم سنګسري دی وله ښکاره کړو. او بیا چې ولې څه وجه ده چې تاسو دغه حد طریقه پرېښې ده؟ هغوی وویل چې اصل کې زمونږ کې مالدارو کسانو به چې کله څه داسې معامله وکړه که نه، به ډېر رسنیو سره کېده او غریبانو سره به ظلم کېدو. نو بیا مونږ سره کې رجم وشو چې راځئ کمیټۍ به جوړه کړو، خبره به وکړو دې باندې چې د خبره وي ته ووځي. نو بیا مونږ دا فیصله وکړه که غریب او که مالدار وي که نه، دا فرق خو پکې نه شو کول، داسې نه چې څوک باغي جوړ شي. څنګه چل دی غریبان بار ځای کې وړهی ټکوی او د نور به هسې ګرځي په هوا کې. نو بس بیا هم څه وکړل، په خر باندې کېنول، بس مخ تورول وغیره او لږ الیدلې په چپلو کوړو باندې وهل، بس دی دا حد مو وګرځولو. دا خبره کوي. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين انا فی من رجمهما. زه په هغې کسانو کې شامل و چې سنګسرول مې. ولقد رأيته وانا وانه يسترها من الحجاره. وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسى قال حدثنا ځانو ته څه مخته کې چې کاڼې نه بچ سي. ابو معاویه عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم. تحمیم کړی شو کنه، تحمیم څه ته ویلی شي؟ مخ تورول. مجلودین بس جلدی ملدی کوړې ورته وهلې شوي وي. فدعاهم پیغمبر اسلام خلق رو بلل فقولو چې هکذا تجدون فی کتابکم حد الزانی، چې د زانی ولا حد تاسو دکه شانتې موندی په خپل کتاب کې. قولو نعم، هغوی چې همده شی ته دی. فدعا رجل من علمائهم، بیا د هغو علماونه یکسر وغوښتل چې راشه. فقالو ته د قسم یې ورکړو انشدک یا انشدک بالله الذي انزل التوراة على موسى اهکذا تجدون حد الزانی؟ قال لا. ویو چې ولولا انک نشدتنی، که تا ما د قسم څه نه ویره کړې نه لمخبر کما به تعالی دا صحیح خبره نه ښودله. نجد حد الزانی فی کتابنا الرجم. رجم سنګسري ده، ولكنه كثر في اشرافنا الرجم. د کم شرفا مرپسی د نامی شریفان دی، نامی شریفی خنور بل سکی کرون دی وزی سړی کوي. زمون کې د اشراف مشراف مننه د مالدار او د غټ خلک او د خانان و مانان نوابان چې کم دي که نه، دو کې د رجم زیات شول. ولی اکثر د زنا مینه چې کوي که نه، د غټ خلک غریبان دا کارونه نه کوي، ځکه چې مالداري کورنۍ نن سبا دور کې هر سړی ګوري چې موبایل ګوري، ښځو له به ورکړي هر څه څومره میډیا ولا شیان دی هغو سره به موجود. غریب سړی چې کم وي که نه ځان ته موبایل نشي اخیستلی، نه ښځو ته یې کوم ځای نه راوړي، او وي ورسره صفا غوندې ساده ساندې موبایل یې کال پسې نه کېږي، ځنه اوقات اواز هم نه راوړي. نه د اشراف مشرف سي حقیقت کې ډېر کارونه همدا خلک کوي. ځان ډېر صفا سوتره ښایي چې چرته کې ګندګیري وندای کوي، که چرته کې الټا کار وي کوي که نه. نه چې زمونږ په اشرافو کې کله دا کارونه زیات شول، فکنا اذا اخذنا الشریف ترکناه. نو بیا ناکامه نه چې کله مو یو شریف راونیول که نه او ګیر مې کړل او څه خبره به وشوله، بیا مو پرېږدولو. وکنا اذا اخذنا الضعیف اقمنا علیه الحد.
او که غریب سړی و حد به موږ ورباندې قایم کو چې غریب کې لی قانون بس همدا کار شروع. وقلنا موږ وی چې راځئ که نه څه به دا اخوا دې ښه خبرې کوو، خو تعال او راشئ پلنشت مالشین راځئ چې شي باندې اتفاق وکړو سره نو ټولو باندې به یو خبره شي. نقیمه علی الشریف والوزویع دواړو دپاره یوه خبره وي. واجتمعنا علی التحمیم والجلد مکان الرجم. نو موږ وی چې چلو سنګسري په ځای باندې به دا خلکو ته برداشت وي که نه چې مخ پې تر په خرې کې نو بس لږ زږ الې دخوا وین روهن. وقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر رسول چې کله دا خبرې واورېدې نو وفرمیل چې اللهم انی اول من احیا امرک اذا اماتوه و امر به فرجم. چې خدای زه اول هغه کس یم چې ستا امر زه ژوندی کوم، دو خو مړ کړی دی قتل کړی، ستا امر بلکل دفن کړی دی. نو بیا حکم وله ورکړو چې دا کس دې سنګسار کړلی شي، دا پکې نه چلېږي چې دا شریف دی، دا وزیر دی، دا فقیر دی او دا بادشاه دی. نو بیا رجم کړی شو. باب من اظهر الفاحشة دی باب کې دا ښایي چې کم یو کس په خپلې خبرې اترې کې څه فحشا وغیره ظاهره کړي یا داسې وایي چې فلاني کس داسې کار کړی دی یا داسې هیئت باندې مې وکتل. نه هیئت میعت نه کار نه چلیږي، بینه قیمول ضروري دي. ځکه خو پیغمبر علیه السلام وایي که چېرې د خلکو په خبرو باندې ما داسې چاله حدونه څه لګوله بغیر د بیانې نه نو څومره خلک به اوس دربل شوي وه. نو داسې خو نه کېږي، قانون دی هر څه دپاره. وبه قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانا فقد ظهر فيها الريبة. چې د هغې متعلق لږ څه شک وکس وي که نه دا پیدا شوی و په منطقه خبره نه ښکاره کېده و هیئت شکل و صورت نه چې یو سړی په داسې هیئت کې ځنه ځای کې راګیر شي که نه چې بس ډېر داسې رنګ ولوتی که نه د دې مقصد دا شو چې رنګ دې ولې ولوتو. ومن يدخل عليها او کم کسان چې دې له ورځي راځي. وبه قال حدثنا بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن القاسم بن محمد. دې دا منه نه شوه چې کچاله رجم سنګسري ونه شوه بس موږ ته کې پرېږده چې ته خو ډېر ښه کارونه کوې لکه نه تعزیر کوړې دبول راډبول د ځان ته خبره ده. حد او سنګسري کې خو سړی بس مړېږي که نه نه ضروري نه ده څه بس ته به وله څه نه وایي. که یو سړی داسې هیئت کې ګیر شو که نه ګواهي نشته نه څوک خو د نه شول چې په کوتکو دې ولې دربل کړمه، په کوتکو یې وهل شي خیر په دا ډسو باندې دربولی شي چې ګیر شول هلته یو کس ولیدلو دې دا منه ده چې بس پرېږدولی شي مازې وهه بس تاله به څلور کسان کله پېښېږي ټول عمر به دې څوک ونه نیسي څلور کسان دې دا منه نه ده حد ځان ته شاید شریعت وله څه نه ځای کې خو که یو کس ګیر شو که نه یوه وجې نه نو قاضي وله کېدی شي چې مړیم کې ځکه څه تعزیر کې کله کله مړ کول هم شته سړی قتل کې. نو مخته څه وایي حدیث دی چې وبه قال حدثنا ابو بكر بن خلاد البيلي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال له ابن شداد هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنت. باب من عمل عمل قوم لوط. دی باب کی خای د قوم لوط ولا عمل کول. قوم لوط عمل څه ته ویلی شي اوس دې حدیث کې دې متعلق وضاحت کیږي. وبه قال حدثنا محمد بن صباح وابو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن ابي عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر علیہ السلام فرمائی من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط کم کس چې وګورئ د قوم لوط ولا کارونه کوي ان نرانو سره خپل حاجت پوره کوي نو فقتل الفاعل والمفعول به فاعلم پکې قتل کوي چې د فعل ولې دلته کې راغلی دی او مفعول به پکې قتل کوي ول خو فعل وي کنه ورپسې فاعل ورپسې مفعول به وي
فعل فاعل مفعول به نو دا شبه کې قتل وکړي چې کله دو قتل کې به د فعل هم قتل شي سره کې نو سبجیکټ او آبجیکټ دواړه قتل کې کنه څه د ورب هم شي ختم شي. اوس دلته کې وایي چې د تاسو څه کوي د فاعل او مفعول دواړه قتل کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الفاظو د سړی وګوري پیغمبر موږ ته دا خبره هم ښودلې ده چې کله یوه خبره کوئ کنه ډېر په ادب سره یې کوئ هغه دپاره بهترین الفاظ راوړئ کنې داسې هم ویلی شي چې فقتلو اللوتیه تاسو لوتي قتل کوئ او بل قتل کوئ موتو به خو داسې نه کوي بلکې الفاظ ډېر بهترین راوړي دي فاعل مفعول به ونه وضاحت خپله کېږي. علما حضرات دي کې اختلاف هم کړی دي چې څنګه طریقې سره دي ته حد لګولی شي. حاشی کې محشی صرف کومه خبره ذکر کړې ده خدا شی ته وایي چې امام شفیع کوم اظهر القولین دی او امام یوسف او محمد دي ته لاړ دي چې د فاعل حد څه دي د زانی په شان دي او بیا دي ته نشي کتلی چې دا څنګه کس دی بس دي ته کتلی شي دي دا کار کړی دی اوس به دا کتلی شي که محسن وي خو رجم وکړی شي که محسن نه وي که نه بیا به له سل کوړې ولګولی شي او مفعول به کم کس دی که نه امام شفیع صاحب په مذهب کې سل کوړې به ولګولی شي یو کال دپاره به وبسلی شي هغې ځای نه ښځې یو که نر وي محسن یو که غیر محسن وي بیا نر محسن مفعول ځنه خلک وایي چې لوتي څه دی دا به هر حالت کې سنګسري کولی شي چې نر وي محسن وي او که غیر محسن وي دا د امام مالک او د امام احمد صاحب مذهب دی. ځنه علما وغیره ظاهري مذهب ته سي او د مونږ مذهب کې احناف حضرات سي چې دې سړي ته به تعزیر ورکولی شي کوړې وړې ودا نشته او تعزیر چې کم دی کله کله د دې بې حد حالت تم رسیږي لکه څنګه په سند کې راغلي که نه رزین خپل سند کې نقل کړي دي چې علي رضی او ابن عباس رضی الله داسې کسان سوځولي وو ابوبکر صاحب په دیوال راغورځولي وو همدا شی ته کولی شي ورسره غره نه یې راوغورځوي لاندې تبی بې پاسه نه راوغورځوي دا مو سره کولی شي. ندی ځای کې خدا خبره ذکر کړې ده همدا شی ته علما حضراتو بس همدا اقوال دي نه امام شافعي رحم الله او امام صاحبین حضراتو په نزد دي ولا سزا شه د حد دی زنا ده که شادي شوده وي نه رجم وکړای شي یعنی د کوم زنا کوونکی ده که نه او که بیا واده نه شي خلوت صحیحه نه شي نه به دې ته کوړې ورکولی شي دواړو حکم یو دی. امام مالک وغیره مذهب کې دا خبره هم راغلې د امام شافعي صاحب قول کې په دې صورت کې فاعل او مفعول به دواړه قتل کوي. امام ابو حنیفه صاحب شي چې دا فعل ډېر قبیح دی ولا سزا تعزیر ده او تعزیر خبره چې کله راشي که نه کې هر رقم ته هر قسم ته سزا ورکولی شي لکه څنګه راغلی دي که نه چې سړی څه کولی شي دیوار پرې راغورځولی شي همدا شی ته غره نه راغورځولی شي دا هم ورسره کولی شي څه اوبو کې ورډوب کې سمندر ته منځ ته بوځي کښتۍ کې هلته ونه وغورځوي دا هم ورسره کولی شي. دې ته تشنیل شي دې ته لواتت نیلی شي بچه بازی اغلام بازی نه وتیلی شي که نه بچه بازی کول دا ډېر قبیح عمل دی ځکه د فطرت خلاف دی. الله تعالی نر دپاره ښځه پیدا کړې ده او ښځې دپاره نرې پیدا کړې دي څه دا د یو بل نه خپل خواهش په جایزې طریقې نه نکاح سره دې حاصل کي که بیا یو کس نکاح سره نه حاصلوي نو بیا هغو دپاره خدای پاک خپلې سزاګانې رالیږلي دي که واده کړي وي نو بیا خو قتل دی که واده کړي نه وي بیا وله 100 کوړې لګولی شي خو که بیا په دغې سزا کې یو کس راګیر شو نو بیا د هغه سزا قتل ده قتل به کي سړی. ځنه علما وایي چې د دې عمل څه طریقې سره ابتدا وشوله. ځنه علما حضرت چې ابتدا کې خلک په دې نه پوهېدل چې د نر سره به هم داسې کار کېږي هلته کې داسې چل شوی په تېرو زمانو کې چې ابلیس شیطان ورځي یو سړی په ځان باندې خپله باندې وبلګلو او داسې کار یې ورسره وکړو چې یار ما سره دا کار وکړه نه هغه کس چې کله دا کار وکړو لذت ورته محسوس شولو خلکو کې بیا خبره پیلاو کړه چې یار دې شي که ډېر خوند یې ښه شوی دی نه خلکو کې دا خبره مشهوره شوه. ځنه علما وایي چې داسې خبره نه ده په تېرو زمانو کې یو سړی و ډېر ښه باغ یې کړی و میوې پکې ډېرې کړي د شیطان ورځ د ښایسته هلک په شکل کې رالو ونې ته وختل ونې نه میوې راغورځوي کله بلې ونې ته لاړ شي کله بلې ته بس میوې راغورځي د سړی وله راغلو چې هلکه دا څه کوې که میوې دې خوړل وي خو وخوره څومره ماڼې دې نه خورې
څومره شیان خوري وخوره که کور لی وړې خیر د ځان سره په تیلی کې سوړي یوسه خو دا ولې مال راله ضایع کوې څه بلا راغلي کم ځای نه ربنې رانازله شوي څه خدای بلا یې نه هغوی چې تر څو چې زما یو کار دې پوره کړی نه وي که نه زما یوه خبره د اوره پرېږدي نه پرېږدم دا ټول باغ دله اوس ضایع کوم هغوی څه کار دی نو بیا ته چې ما سره د وروسته نه کار که وکړي که نه زه بیا منې کېږم که نه تر هغه وخته پورې باغ دې روغ نه پرېږدم هغوی ته چې خدای بنده دا کار څوک څنګه کولی شي دا خو د سړي په سوچ او تصور کې هم نه راځي خو ته یې که ونې غواړې او د میوې غواړې نو بیا خو ټیک ته که نه غواړې نو بیا وله تیار شه هر څه دله ختم کوم نو هغه سړی څه به کوو دي بالا سره نو اخر څه کار وکړو دا کار یې وکړو لذت د محسوس شو هغه نه به د خلکو کې خبر پیدا وکړو چې یار په دې شي کې ډېر خوند دی هغه سړي بیا نور هلکان ځان ته تېرول شروع کړل که نه خوند یې وسکلول خو د معلومه نه وه که نه نو په دې طریقې سره شهرت وشو بیا داسې کار وشو که نه چې کله دوی ته پته ولګېده چې اوس خو د هلکانو سره دا کار کېږي که نه چې کله ږیره نه وي شوي نو ږیرې نه شي بیا خو هلک ښایسته لګي خو چې ږیره وشي بیا خو بدرنګ شي که نه بدصورته ښکاري نو دوی چې اوس ډېر هلکان خو داسې وي نه چې ږیره یې نه وي اکثر د ږیره هم وشي وروسته که نه او مخکې نه تعلق یې ورسره نو بیا دې دپاره هغوی دا طریقه وکړو چې ږیرې کلول هم ورسره شروع کړل نو دې قوم نه دا دوه عمل زموږ دغې خلکو ته منتقل شوي دي چې یو ږیرې کلول د دغې قوم نه شروع شو بل چې شي دا کار کول اوس دلته کې پیغمبر اسلام هم دا خبره هم ښایي وبه قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني عبد الله بن نافع قال أخبرني عاصم بن عمرو عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط دا ابو هريره سے پیغمبر علیہ السلام نے نقل کی شی روایت تی فرمائی چې اخ سړی متعلق پیغمبر سے میں کم سړی د قوم لوط عملو کی قولو فرمایل سے ارجم یا ارجم الاعلى والاسفل لاندې باندې قتل کئ یعنی یو په باندې بل په لاندې ارجموهما جميعا دواړه قتل کئ رجم کئ وبي قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وایي چې ما ته د خپل امت مبارک د دې ډېر خوف دی که نه چې خلک به دا مال پسې ډېر مایل شي لکه پیغمبر علیه السلام وایي که نه چې ډېر ډېر شیان دي هغو په باره کې زه تاسو باندې نه یاریږم ډېر یاریږم په دې باندې چې مال پسې به تاسو ولګېږئ دنیا کې به سیالۍ شروع کړئ دنیا کې به تاسو څه شروع کړئ مخته کېدل د یو بل نه مقابلې به شروع کړئ بل چې کوم شی دی که نه زه هغه په باره کې یاریږم هغه ښځو ته توجه ورکول او ښځو غلام جوړېدل دریم چې کوم شی دی هغه دا چې ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط چې په خپل امت باندې په دې یاریږم چې زما امت په دې کې نشي اخته څه د قوم لوط ول عمل شروع کړي بچه بازي غلام بازي شروع کړي چې دا چې ډېر ګناه نه جرم دی مخته اوس وایي که نه که یو کس دی مثلا ذات محرم سره دا کار وکړي مثلا خور سره یې څه کار وکړو زنا لکه خلک خو اوسه پرې ځان ساتي که نه داسې چا سره زنا کول غواړي چې هغه شی د دې په رشتې وغیره کې نه راځي خو کله کله داسې خلک هم پکې میلویږي چې هغه خپلې خور مور نه هم ورتېر شي یا خپله ورېره خورځه که داسې څه کار چا وکړو که نه ترور یا همدا شی ته یو کس دی مثلا هغه جانور سره کار وکړو جانور نه خپل حاجت پوره کړو یا ښځه د نر جانور نه خپل حاجت پوره کړو نو د دې څه طریقه ده نو دې حدیث کې خدا ویلي دي که نه چې پیغمبر اسلام د ارشاد چې داسې کس بیا تاسو قتل کوئ یعنی تعزیرا به بیا دا کس به څه کولی شي قتل کولی به شي همدا شی ته جانور سره نر او ښځه کس منځ کې خپل منځ کې خپل حاجت پوره کړي که نه دا به هم قتل کولی شي جانور به هم قتل کړي دا ولې قتل کولی شي دې پیدا څه ده علما فرمایي چې دې پیدا دا ده چې دا کس خو بس هم قتل شي که نه چې قتل یې نه کړي سبا له خلکو له به ښایي چې یاره داسې کار کولو پکې دا شیان پکې ایښي شوي دي خو نو خلک هم تجربه کړي که نه اصل کې خو د ګناه کې سړی اخته کېږي اول تجربې پې کوي که نه تجربو کې خلک وایي زه تجربه کوم راځئ لږ بې تجربه کو بیا وروسته وله بلا جوړه شي ما خپله تجربه نو تجربې او زمیختې به نه کوي چېرې دا کس زمیم دا شی زمیم زمیختې ښې نه دي ازمایش کې خو سړی چې ازمایش ویلی شي ازمایش ته د ځان دی ازمایش کو نو کم داسې تکړه کس چې بیا ازمایش نه ځان وباسي
او د جانور څه دپاره قتل کولی شي؟ ځینې علما خو فرمایي چې بعض اوقات داسې هم کیدلی شي ځینې د انسان مشابه څه پیدا شي که نه، نو ډېره د قباحت خبره ده. هسې خو سیاستدانان دا خبره کوي که نه چې د جانور او د انسان له چې کوم سپرم دي که نه دا که سره کې میلاو شي دې نه هېڅ نه پیدا کېږي، خو بیا هم پیدا شوي دي ځکه چې په تاریخ کې ډېرې خبرې ثابتې شوي دي. خو بیا دا ځناور قتل کولی شي خو د دې وجې نه چې کوم حلال جانور سره کار وشو لکه میخه ده، غوا د مثال، بېزا ده، نو د دې وله شودې اوس خوړل مکروه شو، د دې جانور وله غوښه اوس خوړل مکروه شولو، د دې استعمال به نه کوي، نو د دې وجې نه به دا قتل کړی شي، انتفاع به ترې نه کوي. یعنې اقتلو البهیمة جانور قتل کوي ولې چې بس پیدا ترې نه خلي خو قتل یې وشماره که نه. بله معنا ده چې دا به دې دپاره قتل کړي که نه چې خلک به دې طرف ته ګوتې نه اوږدوي که نه، سړی به چې ګوره فلانې جوړ خو بیا راغلو سړي سره داسې کړي وو، نو د دې والا ذکر به بار بار کیږي که نه، د دې ذکر ختمونے دپاره چې قصہ ہی ختم ہو جائے تو اس لیے کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا، جلایا جائے گا. بیا د جانور چې کله قتل کې قتل کول دا مقصد نه چې روی نه څه په چاړو ووهه، بس حلال یې کوه، غوښې له بې اور ورکړي وبسوځوي. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر السلام فرمایي چې من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. باب اقامة حد علی الاماء، دی باب کې دا ښایي چې مولا په خپل کنیز باندې یا همده شی ته په خپل غلام باندې حد قیمولی شي او که نه شي قیمول. دیگر حضرات علما لکه شوافي وغیره شو عرب علما او خو دا وایي که نه نور که نه کوم علما دي موږ له خپل علما دي دیگر نه به بل مذهب ته اشاره وي. نو هغوی څه کوي؟ هغوی چې زنا حد خو نفظ کولی شي خو زنا نه نور چې کوم حدود دي که نه دا بیا قاضي نفظ کوي. او د موږ علما احناف حضراتو دا مذهب دی چې سړی هیڅ کله یو حد نشي نفظول په خپل غلام باندې، د حدود به څوک نفظوي؟ حاکم، قاضي. وبه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال اجلدها ثم قال في الثالثة وفي الرابعة فبيعها ولو بحبل من شعر. کبه څلورم ځلې نه منع کېده لکه نه ودې ټکوله لږه زږه، نو بیا که درته چا که یو پړي در خرڅولو یو پړی رسۍ هغه کې ور خرڅه کړه، ځکه چې کله یو سړی خو بې ایمانه بې غیرت او د اوس وي که نه، یا کیدای شي ځنه سړی بې همت بل سړي لاس ته ورشي خپله بې دماغ ځای ته راشي. لکه ځنه خلک وایي یار طالبان او پلانکې او دا نشم کنټرولولی، تا به د سترګو کې څه شی نه سره نه وي چې په سترګو کې د سره نه وي بابا رحمانه، په کږې خیلې خو څه نه کېږي. کله کله سړي کې قدرتي روب وي او ځنه سړی و ښځه نه شي سمبلولی ځکه خو راغلی چې طلاق وله ورکړه که نه شي نه سیده کېږي، بل سړي سره واړي روغه موټه به وي خپله به ځای ته راشي او کېدای شي نور لاندې باندې نه ډېرې کیسې دي پکې، نه بل سره به روغه موټه وي. وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأ الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثوا أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته دا عائشة رضي الله تعالى عنها أن حديث نقل کی حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها. عائشة سے بھی بدغ حدیث بیان کړیو کنه چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها بیان شو معنی فإن ثم بيعوها ولو بضفير. الضفير من الحبل الرسي کنه دی وختو لنه مخکې رسۍ ګنډلی شي د شي مزې او منجې خو نه وي که نه اوس خو منجو نه جوړېږي قسمه قسمه شیانو نه جوړېږي، نو ځکه دې دپاره یې شو کړله دا خبره یې وکړله.